دا وخت تاریخ اوس هم موجود دی. اوس هم دغه وجه ده چې ریاست د وخت مشر قاضي یعنی چیف جسټس آف ریاست سوات د نوي نسل لپاره یو کتاب دی. هغه د 95 کاله په عمر کې اوس هم خلکو ته د ریاست کیسې کوي او د خپل تاریخ نه خلک خبروي. تفصیل ګورو سوات نه سعید رحمان په دې رپورټ کې. اوس خو نه هغه خلوص شته، نه هغه حقیقت شته، نه هغه رښتیا شته. اوس خو کار دا دی چې خلک ملت شوی دی. اوس که ته پکې ګورې نو هم صحیح شی به پکې په کلونو باندې راونه باسي. دا 95 کلن قاضي غفران الدین دی، څوک چې د ریاست سوات پخوانی مشر قاضي پاتې شوی دی. دوی په کال 1940 کې د مینګورې ښار سره نږدې سیمه نوي کلي کې پیدا شوي وو او بیا 12 کاله عمر کې کوکارۍ سیمه کې آباد شو. قاضي غفران الدین په کال 1936 کې د دینی تعلیم ترلاسه کولو لپاره هندوستان ته تللی و. د تعلیم نه وروسته د سکول استاد وټاکلی شو، ولې د ریاست حکمران د دینی تعلیم په وجه په محکمه قضا کې د قاضي څوکۍ دوی ته ورکړه، چې وروسته بیا په کال 1946 کې د ریاست مشر قاضي جوړ کړی شو. د امن امان صورتحال خو دومره داسې و چې په 50 کاله کې دلته کې په ټول ریاست کې 40 قتل شو، چې شل چې کوم دی هغه په کوهستان کې شو او 4 دلته کې په سوات کې، په بونیر کې او په نیکپخیلو کې 4 قتله په 15 کاله کې شو. دومره امن و امان. د سیمې مشران وایي چې د ریاست محکمه قضا فوري انصاف له وجې په سیمه کې که یو خوا مثالي امن و نو بل خوا جرم کول یو خوب جوړ شوی و. د والي صاحب د سټیټ ته ختمېدو پورې ما مفرور نوم نه پېژندلی، ما مفرور نوم مالو پېژنده چې پاکستان راغی. اوس بار لکه یو معمولي دا فرق و پکې چې په هغه په دونه لږ ټایم کې دا کار کېدو، انصاف په دستي میلاوېدو. اوس به تزیه او تاریخ په درکوي. دي د سټیټ وخت چې دی ډېر د نږدې نه کتلی دی او د سټیټ په فنکشنریز کې د دې یو ډېر لوی مین رول تېر شوی دی. نو زما خیال دی چې د دې کمې خبرې چې دي هغه د نن دور او د هغې دور کوم تقابلي جایزه چې تاسو د دې نه سوال وکړو نو هغه د کاڼي کرښې، ځکه دې هر څه په خپل نظر لیدلي. قاضي غفران الدین اوس هم د ریاست د دور ژوندی تاریخ دی او د سوات لوی واړه د ریاست د وخت د انصاف او مثالي امن سره سره د ترقۍ او سوکالۍ رازونه د دوی نه معلوموي. د قاضي غفران الدین صاحب د وینا تر مخه د ریاست په دور کې به خلکو ته د کور په درشل فوري انصاف میلاوېدلو، کوم چې د امن او سوکالۍ ضامن و. ولې اوس په ملک کې خلکو ته فوري انصاف نه میلاوېدو په وجه معاشره د بګاړ سره مخ ده. مین عباس خان سره سعید رحمان، خبر نیوز کوکارۍ سوات.